د نړیوال بانک یو څېړنه ښایي چې د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور په ښاریو سیمو کې یوازې 14.6% ښځې د کور نه بهر کار او مزدوري کوي. دغه څېړنه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان دننه اوس هم یوازې 10% ښځې مزدور کاره یا کارکوونکي قوت دی. خو خیبر پښتونخوا کې آی ټي بورډ چې د انفارمیشن ټیکنالوژي پرمختګ لپاره کار کوي او غیر دولتي بهرنو ملکي ادارو سره د عملي زده کړې یعنی د انټرنشپ او فیلوشپ پروګرام هم لري، وایي چې د آی ټي تعلیم د هر څه بدلولی شي او په کورناستې ښځې تعلیم او کار دواړه کولی شي. د 400 مومن او باجوړ سنه جنکو ته دوی د انټرنشپ په ذریعه د ټیکنالوژي د لارې ډیرو څانګو کې عملي تعلیم او د کار کولو موقع هم ورکوي. د یوې غیر دولتي ادارې کوډ فار پاکستان او د خیبر پښتونخوا آی ټي بورډ عملي زده کړو یا د انټرنشپ پروګرام کې برخه اخیستونکي د باجوړ مریم هاشم وایي چې هغه په ټیکنالوژي کې دلچسپي لري او غواړي چې یو ډیټا ساينسدانه جوړ شي. هغه د پیښور د بېنظیر اومن یونیورسيټي نه کمپیوټر ساينس کې لوړ زده کړې کړې دي. خو هغه وایي چې د دې انټرنشپ پروګرام د لاندې هغه په کور کې دغه عملی زده کړې کوي. مریم هاشم وایي چې د پښتنو په سیمو کې اکثر جنکو ته د تعلیم موقع نه وي. هغه وایي چې په خاصه توګه په قبایلی ضلعو لکه د هغې خپلې ځایي ضلعې باجوړ کې هم د آی ټي د لوړو زده کړو لپاره موقع نشته. جنکې د آی ټي شعبې کې د پرمختیا په لړ کې د کم رقم ستونزو سره مخ کیږي. دغه چیلنجونو په اړه مریم هاشم وویل چې چیلنجونه ډیر دي. تاسو ته معلومه ده چې د باجوړ خلک ډیر پابند خلک دي. جنکې داسې ځایونو ته نه پرېږدي چرته چې خلکان او جنکې په ګډه سره کار کوي. دغه انټرنشپ پروګرام رابطه کار بشرا مصطفی وایي چې د انټرنشپ پروګرام چې تیر کال شروع شوی دی دوی سنه داسې زده کوونکو جنکو ته د انټرنشپ د لارې د آی ټي تعلیم او هنر ورکوي چې هغوی په کور ناستې زده کړې هم کوي او بیا کار هم شروع کولی شي. میډیا سره خبرو کې هغه وایي چې دې پروګرام مقصد دا هم دی چې دې سره زمون یو فیلوشپ پروګرام هم چلیږي او نن سبا یې د انټرنشپ سره هم بیچ شروع شوی دی. هغه وایي چې دې پروګرامونو مقصد د آی ټي شعبه کې جنکو له تعلیم، هنر او تجربه ورکول دي چې هغوی په کور کې پناسته د خپل تعلیم او هنر د لارې روزګار وکړي شي او د خپل کورنۍ او ملک په معاشي ترقۍ کې رول ولوبوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.